الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سورة الفاتحة کی منگا د تعوذ او د تسمیه خبر کړو چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل او دا غننګي بسم الله ویل. نن مختصر دا خبر اور سره کو چې د دې صورت ګڼ نمونه دي، ډېر نمونه دي د دې صورت، او کله چې د یو څیز نمونه ډېری نو داغه مطلب دی چې شرافت او کمال فضیلت دې زیات. یو کس ما سره ډېر شي ډیګریانی دي، مطلب دا ډېر څه ویلي دي. یو کس ته قاری ویل کېږي، ډاکټر ویل کېږي، مفتی ورته ویل کېږي، شیخ ویل کېږي. مطلب دا دی چې نه ډېر زیات کمالات هغه حاصل کړي. د دې صورت څه دویش پورې نمونه هغه علماء ذکر کړي، لکه سورۃ الکنز هم دې ته ویل کېږي، خزانه ده. تعلیم المسأله د سوال طریقہ چې الله پاک نه سوال کوي، دعا غواړي، نو څنګه وکړي. ګوره مونږ اکثر چې چاته حاجت یې کنه خلک څه کار کوي، اول داغه تعریفونه وکړي، ستړی خسړی او همیشه تا زما مدد کړی دی، او ستا پلار هم ډېر خسړی، او قسمه قسم خبرې ورته خلک وکړي. بیا خپل محتاجی او مسله بیان کی، مور مینا جوړه د هسپتال کې پرته ده، او پلار اپریشن دی، او پلانې مسائل انسان بیان کی. نو بیا هغې نه بعد ورته یو 10,000 روپۍ راکړه پکار خبر ورسېږي. انسان د پاره مونږ څه کوو، ډایرکټ ورته نه و چې 10,000 روپۍ راکړه، یو لوی کوم ځای نه شروع کړو او بیا ورته اخر کې وو. نو رب العالمین نه چې مونږ غواړو چې هغه لایق دی د دې چې مونږ ورته خپل عاجزي پیش کړو، هغه لایق دی د دې چې الله رب العالمین صفاتونه مونږ بیان کړو. نو د دعا طریقه ده، اول څه صفات بیان کړه، لکه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بیا خپل عاجزي بیان کړه، یا الله هیڅ نشم کوله، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بیا تینا سوال وکړه، اهدنا الصراط المستقیم، ای الله نه غلار دم غواړم. خبر اورته کنه. نو دا ټول دعاګانو کې دا طریقې اختیارول پکار دي، دا سی لکه ذهنم متوجه کول پکار دي چې الله پاک می ویني، او دا سی ذهن کې غنل پکاري چې الله مخامخ دی او زه تنه غواړم، او زه چې ځل کې خبرې کوم الله پاک ټوټل غاوري او هر څه باندې پوه دی، او زما دا حالات و تم ټول ښکاری. نو په داسې طریقه باندې اول ود الله صفاتونه بیان کی، او بیا خپل عاجزیان بیان کی، کمزوریان بیان کی، او بیا به رب العالمین نه سوال وکړي. نو کله چې دعا په داسې طریقه باندې چې د هر ځای نه ته تمې کټ کې چې الله صرف ته څه کولی شي، نه زما په طاقت باندې کیږي، نه په مال دولت باندې کیږي، نه په خپل ولای او رشتہ داري او په دوستۍ باندې زما کیږي، یا الله صرف چې څه کولی شي. نو داسې دعا به الله ډیره قبلې، خو داسې ذهن د خلکو عام اوقاتو کې اکثر نه جوړیږي. دا چې کله الله په سم سخت راولي، نو د ذهن اله بیا صرف داسې جوړیږي چې بیا کینی، مثال ډاکټرانو ته جواب ورکو، دی بیا کینی د هسپتال جمعات او جړاګانې شروع کی، یا الله ته یې قبول شي، تا ته هیڅ ګرانه نه ده، یا پیسو هیڅ درک نه لګي، خپلوان وته انکار کړي، دوستانو انکار کړي، گاونډیانو انکار کړي، او دې پریشانی چې چرته اوس پیسې پیدا کم. نو دې یو الله ته چې بالکل وی الله اصلاح نشته. نو داسې دعاګانو کې اکثر تاسو بکثري چې دا قبول شي، اچانک داسې ځای نه مدد وشي چې د انسان وهم او ګمان کې نه. نو دغه کیفیت چې ده بالکل الله سره مضبوط تعلق په عام او اوقاتو کې جوړول پکار. لکه یو حدیث دی چې څوک دا غواړي چې سخت کې دعاګانې قبول شي،
نو پراته کې د الله نه ډېرې ډېرې دعاګانې غواړي. اوس مثال هیڅ پریشانی نشته، نه صحت مسله شته، نه د مال څه مسله شته، نه د اولاد څه مسله شته، خدای الله نه ډېرې ډېرې دعاګانې غواړي، پراته کې ډېرې ډېرې دعاګانې غواړي. نو چې څنګه در باندې سخت رااله او لاسونه یې اوچت کړو دعا دې وغوښته بس الله یې دله قبلې او ډېر دله داسې وشي. نو تعلیم المسأله او سورة الدعاء دعا په دې کې چې دی نو هغه ښودلې شوې ده. اساس القرآن بنیاد دی، ام القرآن اصل، ام الكتاب اصل کتابونو دی. دې کې ټول بنیادی مسله د ټولو کتابونو هغه موجود ده. د ټولو کتابونو خلاصه په دې سورۃ الفاتحه کې هغه موجود ده. سورۃ التفویض ورته ویل کی یا الله تا تر څه سپار او تا هوځان سپارل ته هر څه کولې شي. سورۃ المناجات مخامخ د الله سره خبري ایاک نعبد اے الله خاصه ستا خلق چاته وي، ستا چاته وي کی کله چې کستا ته مخامخ موجودي. ایاک نعبد یا الله خاصه مون عبادت کو و ایاک نستعين او خاصه مدد غواړو. د الله سره خبري دي، دا سرګوشي پټه خبري دي د رب العالمین سره. ایاک نعبد و ایاک نستعين. سورۃ الشکر په دې کې د الله شکر ادا کی خلک وی کنه شکر الحمدلله. سورۃ الحمد د الله پاک صفات په دې کې بیانېږي. السبع المثانی و آیاتونه دي چې بار بار اغل استری دا مضمونونه مضامین بار بار قران کې راغلي. هر آیت کې دا هر رکعت کې دا استری کیږي. سورۃ الصلاة ورته ویل کی مز گویا چې کتا دا سورۃ ولستو نو ستا مزش کدا دی ولستو نو مز دینه کیږي. سورۃ الوافیہ دا ورته ویل کیږي. سورۃ الکافیہ دا ورته ویل کیږي. یعنی دا سورۃ به پورا ولې پورا په هر رکعت. ګوره مثال یو کس دی هغه مو شروع کو او سبحانك اللهم دعوه بيوي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه او د الف لام میم نواله تر من الجنه والناس پورې ټول قران ولسته ټول قران او سوره فاتحه ونه اند د مزنکی دا داسې عظیم سورۃ ده. دې مسله ورته قران ټول پکې وې او سوره فاتحه ونه مزنکی. دا رنګ دا سورۃ الرقیہ ده د دم سورۃ ده. په دې باندې صحابه کرامو علاج کړي، خپل علاج کړي، د نور خلکو علاج کړي. په دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم خپل علاج کړي، نور خلکو علاج کړي. په دې باندې سلف صالحین علماء کرامو علاج کړي. ابن قیم رحمت الله علیه مکه کې او ډاکټر ماکټر نو صدارک نه لګیدا او بیماری براله تکلیف براله بس زمزم وبم اسکلی او سوره فاتحه دا مویل. نو دا غټ علاجونه دي د انسان لپاره. ټیک دی یو انسان دوايان استعمالي دي ورسره دا اصل چې کوم علاج الله ذکر کړی دی نو دا دیو چې سورۃ الشفاء ورته ویل کی دا شفا ده. یوی علاج شفا نه ده. علاج جدا شي او شفا جدا شي. تاسو کویږي کنه په خبر. ډیر خلک علاجونه کوي قسمه قسم دوايانې قیمتي ډاکټران قیمتي دوايانې استعمالي لیکن نه خکی خواله روغواله جوړه شفا دا د علاج نه جدا شي. مدایونه چې کنه دا قران یا دا سورت دا علاج ده بلکې دا شفا ده بالکل حقيقي بس. او بیا شفاء لما فی الصدور خو خامخه د زړونو غندونه وباس د زړونو د زړه علاج کوي. کینا بغض حسد نفرتونه شرک کفر منافقت دا قسمه تیاری جهالت دا وباسي په سبانه لري کیږي د قرآن سره لري کیږي. بهرحال دا سو نمونه د سورۃ الفاتحه او دا رنګي دې سورۃ القرآن العظیم ویل شوی ده. دې سورۃ فاتحه ته
اعظم سورۃ ورته ویل شي لوی سورۃ د فضیلت حواله سره لوی سورۃ. الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب، ټول د کمال صفاتونه لله خاص الله لري. د انسانانو څومره صفات چې بیانېږي هغه کې نقص دی، نقصان، عیب دی، پاره کمزوري ده. وې دا ډېر زبردست نوجوان دی، ډېر مضبوط نوجوان دی، ولیکن د ځوانۍ نه بعد څه دي؟ ځوانۍ نه بعد بوډاواله. دا اولاد والده، ولیکن اولاد د انسان په اختیار کې نه، کله نافرمان شي، کله مړ شي دینا، کله نور تکالیف داغي پوجا را پیخیږي. لیکن د الله رب العالمین چې کوم صفت ده نو هغه د کمال صفت ده. الله ژوند کول کوي، مړ کول کوي، د چا د اختیار نشته. مونږه اوریدل کوو، ولیکن زمونږ اوریدو کې نقصان راځي کنه. د الله اوریدو کې هیڅ نقصان نشته، د الله پاک لیدو کې څه نقصان نشته. زمونږ په پوهې کې نقصان راځي، سوره چې عمر سیوا کیږي پوهه کې نقصان راځي، یاداشت کې، حافظه کې نقصان، ذهانت کې نقصان او کمی راځي. لیکن د رب العالمین پوهه چې دا علم هغه کې هیڅ نقصان نه راځي. زمونږ طاقتونه کمزوري کیږي، یو مضبوط کس په یو رستو هغه کمزوري شي، لیکن رب العالمین طاقت او قدرت هغه کې هیڅ کمی نه راځي. مونږ سره مال او دولتي هغه مونږه خرچه کوو نو هغه کمیږي، لیکن د الله خزانه داتې دي کله ټولې دنیا خلق د الله نه سو غواړي او الله ول ورکی بیا هم د الله خزانو کې کمی راشي. نو بهر حال د الله صفات چې ده هغه د کمال صفاتونه، او رب العالمین هغه کارونه کوي کوم چې ټول مخلوق نشي کولای. د چا اختیار کې نشته دی چې یو انسان پیدا کړي، د چا اختیار کې نشته دی چې زرغونه وکړي، د چا اختیار کې نشته چې زمکه اسمانونه دا پیدا کړي، بلکې یو ذره پیدا کړي، یو ذره د زمکه اسمانونو نه. د چا اختیار هغه پدې نشته دی چې ځان نه مرګ لري کی، د چا اختیار دا نشته دی چې ځان نه خوب او بیماری هغه لري کی. لیکن رب العالمین دا هر قسم عیب او نقصان نه هغه پاک دی او ټول صفات هغه د کمال صفات، نقصان پکې بالکل نشته. نو ټول غټ غټ کارونه کوي او کواړه واړه کارونه دي هغه ټول الله کې، ټول رب العالمین. بعضی خلک نه پوي نو هغه وي پیدا کړي خو الله او لوی کړي پیر بابا ولکه پیدا کړي مله او لوی کړي مله. د خلکو دا خیالي چې ګنې دا نور دا لویول او دا نور رزق او بارانونه دا ګنې واړه واړه کارونه دي، نو دا نور څوک کوي، خطبان، غوثان، ابدال وغیرہ دای کوي، پیران مرشدان کوي. هیڅ یو اختیار الله تعالی نه دی ورکړی، ټول ارڅ د الله په اختیار کې. الحمدلله ټول د خدای توب صفاتنا لله خاص الله د پاره دي. الله دانون چې ده تدونیم زرا زلنا سیوا په قران کې راغله الله نو، او دانون دا سنوم ده نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم آیتونه ویلو چې دې کې اسم اعظم ده نو هغه کې اکثر د الله دانون مشته. نو دیو جنا بعض علماء ویل دي چې دغه الله دانون هی اسم اعظم ده. وکله چې انسان صحیح مضبوطه عقیده سره او درست عقیده سره او پورا حاضر دماغه سره او د ضرورت توجه سره د الله نغواړي او دانو ولاغلی یا الله زما حاجت پورا کی، یا الله زما مشکل لری کی، نو الله پاک ولا دعا قبل. مسئلہ پاغه انسان کی کمزوری، پاغه انسان کی نوم خدا الله نوم ډیر اوچت نوم دی. دا داسې نوم دی چې الله رب العالمین دا خلق د دینه داسې اړولې دي
لکه اوسه پورې یو کافرون ځان لدانوم کې نه خو چا ځان لدانومي خره د الله نه سوا چاته الله ویل کیږي نه وي. بعض خلکو تبا خلق د ناپوهۍ د وجه رحمان وای، حالانکه رحمان یو کس نوم عبدالرحمن دی، مطیع الرحمن دی، عتیق الرحمن دی، بل څه خلق وته رحمان او رحمان وای، یا عبدالرحمن بابا دی، هغه ته خلق رحمان بابا وای. نو رحمان نوم چې دی دا هم صرف الله رب العالمین لبا، بل چاته رحمان نه وای. دا غرنګي بل چاته مالک نه وای، مالک یوم الدین، مالک دا د الله رب العالمین. ها ته دا څه ویل شي دا کس د دې کور مالک دی، صرف مالک بچاته نه وای، مالک صرف د الله نه. ها ته یو خاص چیز زیاده الکا دا د دې سیکل د دې گاڑی د دې کور پلانې مالک دی، نو ٹھیک ده وای. شهنشاه د بادشاہانو بادشاہ دا د الله نه سوا بلی چاته نشي. د بادشاہانو بادشاہ خو صرف رب العالمین، بل څوک نه. نو الله دا نوم چې ده دا جلال والا او شان والا نوم ده چې د الله رب العالمین ټول صفات د کمال په دې کې هغه راجم د الله ذاتی نوم ده الله رب العالمین چې پالون کې د خلق ده. رب د تربیت نه ده، تربیت کول. او تربیت څه ته وایي؟ درجه په درجه باندې یو شی کمال ته رسول. ګوره ماشومان مونږ سکول کې داخل کو او مونږ و چیرې د ډاکټر جوړیږي، د انجینیر جوړیږي، نو سمدستی دا نه چې بس په اول ورځ وتا د انجینیرای هغه کتابونه غراړل کې او ډاکټرای وتا چې راشه دا بیمار دې دا اپریشن شروع کړه. بالکل اول نه واړو کتابونه بیا غټیږي او اخر کې غرغر کتابونه. دې ته تربیت وایي. وړي مسلې خلقو تکول او بیا غټي مسلې پاغي باندې پوه کول. نو رب العالمین د انسان تربیت کړي. اول دا انسان ډیر کمزوري، نو د کمزورۍ مناسب حال احوال په د باندې اغي. بیا ورو د یو انسان باندې سو پوری چې بالغ شوی نه دی، نو د باندې دا فرض نه دی چې تموس کوا یا تروجنی سا یا بل یو د دین یو کار. دا د تربیت د پاره چې وو کالو شینو د موز وته وای، لاسو کالو شینو سختی په کوا چې موز دیو کی خای وته. د بالغ کېدو نه مخکې چې سوره عبادتي هغه د تربیت د پاره او داغي ثواب غي ماشوم تم ملاويږي، مور پلار تم ملاويږي. خو کله وینې کینو هغه ګناګار نه دی. لکه یو ماشوم د مور پلار سره د بالغ کېدو نه مخکې حج لاله حج وکړو، نو ثواب په الله د مور پلار له مور کې دله باور کې. خو لیکن په دغه حج باندې رسو دی بیا بالغ شو، د پیسې وګټلې، د سره پیسې راړي، نو د دانش ویلې چې ما مخکې زه مور پلار سره تر ما حج کړې. خبر اورته فرض کې فرضیت هغه د بلوغت نه بعد راځي او ته نابالغ وي تلې. نو انشاء الشيء حالا فحالا الى حد التمام، تبلیغ الشيء الى كماله شيئا فشيئا. یو شی کمال تا درجه په درجه باندې رسول. دا رب العالمین په دې طریقه باندې تربیت کوي دغه او بیا د پالنې اسباب پیدا کوي. ګوره رزق کیوں پیدا کړي؟ د رزق غټلو د پاره مسبات دل درکړي، لاس خپې درکړي، مهنت کوي، عقل درکړي. دغه رزق بیا د دې خړلو د پاره هم د اسباب درکړي، غاخونه درکړي دي، دغه هضمولو د پاره معده دل درکړي دا ټول اسباب هغه الله پیدا کړی. نو څنګه ظاهري دي د رزق، نو داسې د دین حواله سره الله اسباب پیدا کړی دي. د ازمکه اسمانه پیدا کړی دا دلایل دي، د الله په قدرتونو دلیلونه دي. دغه رنګ رب العالمین په هر وخت کې پیغمبران را لګلو، کتابونه را لګلو. اوس چې دینو آخري نبی الله پاک هغه راولېګو د ټول امت لپاره. قرآن د ټول امت لپاره دی او
د پیغمبرانو وارثان علماء کرام هر وخت کې خلکو ته هغه دین بیانې، نو دا څوک کوي؟ دا تنظیم څوک کوي؟ کله رب العالمین دا حفاظت د دین دا خبره نه وي، نو په 2000 روپۍ او په 3000 روپۍ به یو عالم چرته کې خلکو لا دین خودلې وي. دا خو الله پاک د وجنا د علماء لګیا دي په ټول ملک کې، ټول دنیا کې لګیا دي، الله د وجنا لګیا دي. نو دا اصل کې څوک کوي؟ الله پاک د خلکو لا د دین تربیت کوي، الله پاک خلکو لا د دنیا تربیت هم کوي، د دین تربیت هغه علوم کوي. رب العالمین دا څه کوي؟ بیا العالمین الله پالنه کوي د ټول مخلوقات، صرف عالم نه، عالمین ډیر شي عالمونه دي. مخکې وګوره مفسرین وي اتل زرقامه دي، تاسو چا اوریدلی اتل زرقامه؟ دا ټکي چا اوریدل؟ یا وضعیت نه زیات بعضو مفسرین لیکلي او یا زرا اتیا زرا قومونه دي، مخلوقات دي، انسانان جدا دي او مرغۍ جدا دي او قسمه مرغۍ، او بیا پاغي کې قسمونه دي. اوس جدید دور کې اغرض ډاکټر څخه غتلو ما دغه وړو کې یو لسم د بیولوژي کتاب ونه، اما لږ انتظار کوم، لږ مې راوغسته پڑھاوي. هغه کې لیکلو چې 1.5 مليون دا خو حیوانات دي، 15 لک قسمه حیوانات، 15 لک دا نه چې قسمونه، یو قسم دا غواګان یو قسم دی، بيزي یو قسم، دا سي قسم. بیا په غواګانو کې څومره ډیر، بيزو کې څومره ډیر، 1.5 مليون په 15 لک قسمه حیوانات دي، او دا مرغۍ او دا میان وغیرہ دا سيزونه دي، د ځنګل درندگان دي، او 15 لک قسمه بوټي دي. دا نه چې بوټي صرف قسمونه د بوټو، لکه د انارو بوټي دنیا کې ډیر شي، مالټي بوټي، کجوري بوټي ډیر شي دي. صرف داغه د ټول دنیا کې د انارو بوټي دا یو شو، د کجوري بوټي دا 2 شول، کېلې بوټي دا 3 شول، دا چې شمارې نو 15 لک قسمه صرف بوټي دي. دا چا پیدا کړی؟ دا رب العالمین پیدا کړی. او دا ټول هر قسم بوټي الله هی را زرغونی، هر قسم حیوان الله هی پیدا کړي، او رزق ولوم الله ورکړي. دی بوټو لبسو کا اکسیجن پوره کی، دی حیوانات لبسو کا وبو، دی حیوانات لبسو کا اکسیجن پوره کی، دی حیوانات لبسو کا رڼا پوره کی. دا الله رب العالمین رب العالمین. نو چې دا شل لک قسمه مخلوقات ولا، شل لک قسمه مخلوقات ولا الله پاک رزق ورکي، نو یو زسته ما چې زه دې پریشان شم، یو ته سي چې ته دې پریشان شې، عبدالرحمن دی ولې پریشان شي؟ یو انسان دې نه پریشان کی. زموږ رب ډیر لوی دی. حدیث مبارک میں هغه رسول استاغي کې وي کله چې الله پاک نه غواړي نو ډیر څه غواړي، ډیر څه غواړي، ځکه چې ته د رب نه سوال کوې، د رب العالمین نه سوال. بعض خلک هغه نیمګړی سوال کوي، نو بیا هغه څور سره کېږي چې څنګه الله باندې ګمان کوي، هغه سره کوي، نو بیا پریشان. الله نه ډیر څه غواړي، دې کې هیڅ ګناه نشته. مال ګوند د الله نه غواړي، پیزاروم د الله نه غواړي، کپړیم د الله نه غواړي، وبم د الله نه غواړي، او گاڑی او بنگلې او موټر او جایدادونه او باغونه دام د الله نه غواړي، او د آخرت د دنیا نعمتونه غواړي، او جنت غواړي. جی بالکل. دا دغه بیا نور فواید دي کنه. د بوټو فائدہ بیا دا چې لکه ډاکټر صاحب بوټي خپلم جاندارو کې شمارل کی، دا جاندار دي، او بوټي اکسیجن پیدا کوي، دا د جاندارو لپاره ضروری دی. کاربن ډای اکساید جاندارو لپاره خطرناک دی، هغه د ختمي. نو بوټو خپلې فائدې دي. بعض روایتو کې راغلي او کچرته کې
ستا زندگی صرف دوره پاتې چې ته پکې یو بوټه وکړې او بیا مړ کېږي نو بوټه وکړه بیا دې خیر دې مړ شه هغه ټیم مخ را بوځان فائدې د هغه خپل ځایونو باندې دي رب العالمین پالون کې د مخلوقات رب الرحمن الرحیم عام مهربان دی او خاص مهربان پماو مهربان پتاو مهربان په دنیا والو مهربان آخرت والو جنت والو باندې مهربان آسمان والو باندې زمکی والو باندې مهربان واړه نعمتونو ورکي غټ نعمتونو ورکي چې غواړي تیمي دل درکې چې نه غواړي می دل درکې دا سحر نه نن سحر نه اوسه پوری چې مونږه څومره نعمتونه مونږ ته ملاو شو دا مونږ د الله نه غوښتي په ایمان وای بشمار سيزونه هغه الله مونږ لا به غوښتو راکړي نو کوم ذات چې به غوښتو د لدونه درکې نو چې کله غواړي تینو نه به درکې عیسی علی السلام به خلکو ته وی چې کوم ذات چې دی بوټو لدومره خسته خسته لباس ورکې نو طالب نه درکې زمکه لدومره خسته لباس ورکې دا فصلونو ته وګوره د غندلو دا فصل چې کله یا د غنمو فصل او بیا ته ګوره ته وای قالینونه خواره دي په دې زمکو باندې دا ګلونه باغاتو کې وو انسان له الله نو کې چې سپول الله ور کوي خنزیران له ور کوي کفار له ور کوي نو یو مسلمان له نه ور کوي بیا د خلکو دا مزاج دی کدینه ته غواړي کنه کډیر نږدې کس یو ځل ته وخت خوشاله وشي بیا 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 کډ بیا بیا غواړي بیا بیا غواړي یو حد نه سیوا شي ابدن خپشي مړه د هم تم کار کې راغلی تر کور مې زغلی ډیر قریبي بدی خو اخر بدن خپش وې ته مال پرې دې چې خپه دې کوم پرې دې مینا او الله رب العالمین داسې ذات دې چې نه غواړي ته نو خپه کی کدوا نه کین والله خپکی کنه غواړي نو الله خپکی الله داسې ذات مخلوق نه چې غواړي نه خپکی او الله نه چې نه غواړي نو خپکی الرحمن الرحیم بے حد مهربان او انتهایی رحم کوونکی په دنیا کې خپل دشمنانو مهربان دا کافر ول رزق څوک ورکي يهوديانو نصرانيانو لا هندوانو سکانو لا څوک ورکي مونږ بدا چې زمونږ دی اختیار وی مثال زمونږ یو سکول دی یا زمونږ یو کارخانه ده باقي کې زمونږ اختیارات دي او ورکران زمونږ خلاف کوي زمونږ د اصول خلاف کوي مونږ به دوه پیری او تصبر وکړو درې پیری وکړو څلور پیری وکړو اخر به وساتو او باسو به او رب العالمین پزمکه دا کافران وسیږي د رب العالمین د اسمان دلان د رب العالمین رزق استعمالي او بیا دغه باوجود شرک کوي کفر کوي ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم او دغه باوجود الله ولا رزق ور کوي او خیم ساتي خسرب دي خسر سپین دي نو دا د الله مهرباني ده عامه مهرباني په کافرون ده خو لیکن خاصه مهرباني چې هغه په دنیا کې ایمان ور نصیب کول دي قران نصیب کول دي دا الله چاته نه نصیب کوي دیو حدیث کې راغلي دا الله خاص خلق اهل الله وخاصته دا الله خاص خلق او دا الله اهل چې ده اهل القرآن قران والا خلق نو دنیا کې ایمان او اسلام قران دا الله خپل خاص بندگان لور کوي دا خاص رحم دی دا کافر ته نه نصیب کوم چې عزت کې راغلي او په آخرت کې رب العالمین جنت کافر لنور کوي دا خاص رحم والرحمن الرحیم عام مهربان او خاص مهربان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پنای غواړم په الله سره د شیطان ورټلی شوی نام بسم الله الرحمن الرحیم
د الله په نوم سره شروع کوم چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی. الحمدلله ټول خدای توب صفاتنا خاص الله لرضی رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات دی. الرحمن الرحیم بے حد مهربان انتہائی رحم کوونکی دی. اقول قولی هذا استغفر الله.